الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. درود شريف وآية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام، طلباء عظام و دی مجلس حاضرین و مسلمانان رونو، واقعی سنگ کے برادر محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ضیاء اللہ جان ہاشمی سے برید مجدہم فرمائل دا مدرسہ دا بالکل خپل مدرسہ گانا مدرسہ جامعہ ضیاء العلوم اور دا حضرت مولانا سے محترم پدی محنت و خوارے جزا خوش اورم نوڑے خوش آلے گا اور دا مدرسے ترقی دے بانے دیر خوش آلے گا. ما دا حضرت مولانا سے فرمائلیو چی منگلا با وقت را کے ہو افسوس داو چی ما سر بالکل وقت نو تر روجے پوری را سر اوقات بندو یا خدای بسکے گی. بیان بلوچستان کے دارنن وزما بلوچستان کے ہو بیان میں اقویتوی میں لکا سکار دے درست یو بل سفر میں مشتا بلوچستان کی میں داغی کی بس یو رز دی ما در تزیاتا کم دا پروگرامونا بالتا وارو اور یخنیم دا بیمارا میں اور مقصد میں دو چی دا دوی سر دلتا پا دی جلسہ کی شرکت ہوکا چار دیخی خدای دی خوشحالا کی ابی دا ما خبرو منلا بادلی ناخواستے ہو منلا نو بیا میں مولانا سب تا ٹیلیفونو کا میں دا دو انشاءاللہ راشم و شرکت بوکم یو سو منٹا نو واقعی دا زخبلا مدرسہ گانا ما او زدیر زیاد خوشحالے گم دا ضیاء العلوم پا ترقی باندے او پڑیر لگ وقت کے الحمدللہ دی مدرسے دیر ترقی اکلا او دا ٹول دا حضرت مولانا ضیاء اللہ جان سے محترم اخلاص دے دا غد مدرسین و اخلاص دے دا غد مرگر و اخلاص دے چی خدای پاک پلگا مودا که مون یو وقت راغلی و دلتا مفتتاح کولا یو خالی میدان و شعر از مکوا سڑی نماسو سی که دا غزه دے او دلتا کم کودا لوانا خدای دا بسنگا که گی دا خوشحال از مکد و زوی مچه کنی دا غزه نروچتا شوی دا و بل دے جوڑا شوی دا شخکاری او دا ولا دا خدای نا یو بل سوال کوم و خب پتا نیستا چه سوال دا موسا پوری لاولی ندی قبول زویم چه خدای دیلا وسعت ورکی دا یو وڑا مدرسہ ندا شکر دے دا یو لوی جامعہ دا او دے کے طول فنون بشمولیت دا دور حدیث و دور تفسیر کیے گئے الحمدللہ او خود جید او کرن قدر علماء دی پکے دا خدای پاک فضل نے دا مارور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب شیخ الحدیث دا سنور گران قدر شیخ الحدیث دی او مولانا ضیاء اللہ جان سے پخپلا جید عالم دی دا حدیث و تفسیر استاد نو زمان زرد آغوانی دا میں دا اللہ نسوال دے اور تاسو مرا سر پکے امین ہوئے چی خدای پاک دے مدرسے لا نور وسعت و فراخی ورکی مدرسہ دا دین چی سمرا کولوی نو آغا برخوان کئی نو اللہ دے والا نورم فراخی ورکی اللہ دے والا وسعت دا زی ورکی نو دا مانونو انشاءاللہ کی گی بکا خیری ناس
دا ټول علاقه د دې مدرسې په ذریعه د رحمتونو ډکه ده. دا خاوره سوه دې کې به یو وخت کې خلکو په ځمکه کې فصل کارو، ډیرانونه به پکې خلک اچول، خلکو به پکې اودسماتي کول، خره به پکې سرېدل، سپي به پکې ګرځېدل. ولې ځمکه وه که نه، یو عامه ځمکه وه د کر کروندې، خلک به لوی اودسماتې وړوله دلته راتلل. نن پکې قرآن زده کېږي او ښودلې کېږي، نن پکې د رسول الله مبارک د احادیثو ګونج دی. دا قبول الله دې ځمکې ته د قبولیت په نظر کتلی دی، د احادیثو د خدمت په نظر چې دی کې به د مبارک پیغمبر د احادیثو خدمت کېږي او دلته به د الله د کتاب درس کېږي. نو دا ځمکه خدای ته قبوله وه. نو مولانا ضیاء الله جان هاشمي صاحب په زړه کې واچول او د هغه د دوستانو نو دا ځای خدای پاک د مدرسې دپاره قبول کړه. نو خدای دې وله نور مسد ورکړي. ښه امین په شوق ووایه. د الله دعاګانې قبلوي او الله دې ورته مدرسه چلوله مسان کړي. زمانونو دا خو د طالبانو درس خدا تقاضا کوي چې موږ پکې پوره تفصیل ووایو او دې خوا عوام الناس وروڼه دوستان ناست دي. نو که هغه طالبانو ګرانې خبرې پکې کومه نو ممکن ده چې د عوام به ډوپې نه شي. دې باسې سټونه وګڼئ او وایي به چېرې دې ملا صاحب راته څه وایي، مبتدا او خبر او ذوالحال او قصې پسې راته کوي. نو هغه علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه له خدای ډېر لوی علم ورکړی. نو هغه چې به عام تقریر هم کوو نو هغه به علمي تقریر و. نو عوام به پرې نو خوشحاله، علما به ورله راتلل بیان له، علما به اورېده او عوام به نو خوشحاله. مونږ چې به دغه نه راپاسې یو تقریر د عوامو یو بل ته ویره دا مولوي صاحب سره دا خلک راولي، ټول ورځ د یورپ او د امریکې خبرې دي او ټول حی او عینونه دي او دغه ټکي وایي مونږ په دې نه پوهېږو. نو هغه علامه صاحب علامه هغه به خپل انداز بیان کوو. نو موږ هم که هغه د طالبانو خبرې کوو نو ممکن ده چې د عوام به وایي چې دا مولا څه وایي، دا خو ټول عینونه دي او ټولې حیګانې دي او قاپونه دي. نو اړو به پې پې نه شي. نو زه به عامې خبرې درته وکړم او د دې باب او د حدیث متعلق به یې طالبانو له یو څو ټکي ووایم، ځکه د دوی درس دی په هغې به تاسو نه تنګېږي. زمانو امام بخاري رحمت الله علیه دا باب چې قایم کړی دی که نه هغه ربط برته خپل استادانو ویلې به پرېږدو. دا باب چې قایم کړی دی امام بخاري د دې نه راته څه غرض دی، په دې نقطه ځان پوه کړئ. الله پاک د علماو نه دوه قسمه خدمت دی. یو دا خدمت دی چې دا دین خور کې احادیث خواره شي او امت ته دین ورسېږي، دا یو. دویم دا دی چې د دې دین حفاظت کوي. که څوک په دین، په قرآن، په سنت، په احادیثو، په عقیده اعتراض کوي یا د قرآن او د حدیث په نصوصو نو دې به دفاع کوي. دا دواړه ګورې لازم ملزوم دي. زه به د هغې مثال درکړم. تا دلته یو باغچه کرلې ده، نو ستا مقصد دا دی چې دا باغچه میوه وکړي. نو یو ډیوټي خو ستا دا ده چې اوبه به ورته اچوې، شاخ تراشي به یې کوې، خور او سره به ورته اچوې، دارو درمل به ورته اچوې، ځمکه به ورته هوارې. یو خو ستا دا ډیوټي ده چې دا بوټي غټ شي او دا میوه وکړي. دویمه ډیوټي دې څه ده؟ دویم د دې حفاظت پکې چې د شپې پې غل را نه شي، میوه د هغه یې ونه سي، د ورځې غرمې پې غل را نه شي او بوټي د له خشاک نه ونه وایي. او بیا چې میوه وکړي د ټپوسانو نه به یې ساتې، مارغانو قارغانو نه چې دا میوه رانه برباده نه کړي. نو که ستاسو خیال یې دې کجورو ته خلک بره بوسخکۍ اچوي او دا پارسیمن چې دي دا سراملوک دې ته یو ځل ته په لار را روان وم ټیمان ډنګېدل، د شپې را روان. نو ما چانه تپوس وکړه لکه دا ټیمان ولې ډنګېږي؟ وایي دا خاپیرکان راځي دا املوک خوري، نو دوی ورته ټیمان ډنګوي چې دا خاپیرکان وتښتي. ما ګوره دا اوس یو طریقه. یا بعضې خلک پکې د ماشومانو لویو کمیسونه اویزان کړي چې هغه پې ګمان کوي چې سړی به راناست دی، نو نه به راځي. نو دوه صورت دي، یو به د باغ خدمت کوي چې نشونما وکړي، میوه وکړي، او بل به حفاظت کوي. نو که ته حفاظت نه کوې نو میوه به د نه قارغان مارغان وتښتئ، غل غله به د نه هر څه یوسي. نو بیا به دقسې بالغ ته د ډډه والي او ملا صاحب ته یې محتاج دوا وکړه، هغه شیخ الحق برباد شو، ما خو ډېره خواري کړې وه.
دغه رنګې د دې دین رسول الله مبارک دواړه قسمه خدمت کړی دی. یو یې دا خدمت وکړه چې دا قرآن او سنت خلکو ته ورسېږي. ډېر زیات محنت رسول الله مبارک کړی دی. دویم یې څه خدمت کړی دی چې که چېرته باطل راغلی دی او په دین دشمني کړې ده د توحید د وحدانیت د باري تعالی او د قرآن او د سنت، نو د هغې دپاره د دین مضبوط او کلکه دفاع کړې ده. دغسې مولانا صاحب امام بخاري هم دی ګورئ. یو خو امام بخاري احادیث صحیحه دلته راجمع کړل چې امت ته د رسول الله مبارک صحیح احادیث ورسېږي، او بیا د هغې احادیثو نه چې کومې مسلې را مستنبطې دي نو د ابواب او د تراجمو په شکل کې هغه امت ته پیش کړی دی. او ډېر زیات محنت امام بخاري وکړه چې دا احادیث مبارک د رسول الله مبارک دی امت ته ورسېږي. ډېر خواري وکړه او ډېر محنت یې وکړه او د 3 لکو احادیثو نه د دې کتاب چاڼ وکړه او تاسو ته یې مخې ته کېښود. لیکن بل طرف ته امام بخاري د باطلو خلکو نه چې څوک په دین باندې حمله کوي او کم خلکو په عقیده حمله کړې ده او یا د قرآن او د سنت چې کومې مشهورې مسلې دي هغې مسلو باندې ردونه کړي دي او هغې کې نقصانات پرېښول کوشش کړی دی، نو امام بخاري د هغې خلکو باندې ردونه کړي دي او د هغې دفاع امام بخاري رحمت الله علیه کړې ده. اوس هم دا کار د علماو دی. ګورئ علما دواړه کار کوي. شکر دی قسم دی زه دا خلک وي د علماو څه کړي دي. زم دې خلک ولې په سترګو پټۍ تړلي دي؟ علماو څه کړي دي؟ که ته په کالجونو په یونیورسټو کې ډاکټران جوړی نو زه در سره مطمئن یم او زه خوشحاله یم. دویم چې خدای ډېر ډاکټران پیدا کړي چې موږ ته علاج او معالجه اسانه شي، او ډاکټر چې زما علاج وکړي نو زه به لمونځ وکړم او زه به روجې ونیسم. ته که انجینران جوړی نو زه پرې ډېر خوشحاله یم. زه یم چې ډېر انجینران دي، زه آبادي جوړم، زیاولوم کې دلته لګیم جومات جوړم، ما ته د انجینیر ضرورت دی، څه به پېښور ته ځم انجینیر به راولم او پیسې به ورکوم. چې زما په ګاونډ کې خدای انجینران پیدا کړي نو ښه خبره نه ده. دا سړکونه به راله څوک جوړوي، دا پلونه به راله څوک جوړوي. نو زه خوشحاله یم چې دنیا ترقي وکړي، خو دغه ټول محنت د دنیا دپاره دی. او سیسینګ دنیا ته او ډاکټر ته او انجینیر ته ضرورت دی. قسم په خدای د دې نه زرچنده نه 1 لک چنده زیات د خدای قرآن او د پیغمبر حدیثو ته ضرورت دی. نو چې زه په دې تا سره خوشحاله یم چې خدای دې ډاکټران هم ډېر پیدا کړي، انجینران دې الله پیدا کړي، معاشي اقتصادي ماهرین دې خدای ډېر پیدا کړي، او چې دا دنیا څوک چلی دا افسران او دا ټول دې خدای ډېر پیدا کړي. پولیس چې نی ماله به امن څوک راولي، فوج کې نی زما سرحدونه به څوک ساتي. د دې ټولو دپاره زه دعا ګویم چې خدای دا زیات کړي. نو د خدای نیکبخته تم دا را سره ومانه که نه چې خدای پاک دې د قرآن او د سنت عالمان هم ډېر پیدا کړي که نه. قسم دې که ستا ټول یونیورسټۍ او کالجونه هر کال په سلګونو نه په زرګونو ډاکټران او انجینران پیدا کړي، په خدای قسم چې ضیاءالعلوم مدرسې کوم 12 د حدیثو عالمان پیدا کړل که د خدای په نیز د دوی د خپې دوړې ته هم رسېږي. شکر نو باسئ د یو عالم وجود څومره لوی رحمت دی. علماو ته خو میږي په سلو کې دعاګانې کوي. علماو ته خو د رسول الله مبارک د وینا مطابق په دریاب کې درنه کبان دعاګانې کوي. د انجینر د برکته روډ او سړک باقي دی، د ډاکټر د برکته زموږ صحت باقي دی، لیکن د مولا د برکت نه، د عالم د برکت نه دا ټول نظام غرونه اوسپنې دریابونه شګې اونې او دا کائنات پورې د مارونو باقي دي. زموږ علما لیکي چې دا میږي ولې دعاګانې کوي عالم له، دا کبان ولې دعاګانې کوي عالم نه، معلم الخیر له. وایي هغې ته پته ده چې زموږ ژوند دې سره تړلی دی. که علما ختم شو عقیده به ختمه عالمان چې ختم شو په مخ د ځمکه به الله الله ویلو والا څوک پاتې نشي. او رسول الله مبارک فرمایي د ترمذي جلد ثاني حدیث دی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله، تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اخیستې کېږي هغې پورې قیامت به نه راځي. او د الله د نوم نه مراد د الله نوم د سوچه توحید والا عقیدې سره دی. ګورئ هسې خو مشرکین هم د خدای نوم لي، یهودیان هم د خدای نوم لي،
عیسایان هم د خدای نوم مني د سوچه توحید ښکلې عقیدې سره او د سوچه توحید او د ښکلې وحدانیت او د دې عقیدې خدمت کو ملا صاحب کوي د علماو د برکت نه دا ټول نظام خدای پاک قایم دایم ساتي علما نن څومره د خوشحالۍ خبره ده علماو څوک نن تاله دې مدرسې 12 بچي عالمان درکړل 12 د قرآن او د سنت او نن دې مدرسې تاله 22 بچي د قرآن د پوهې په شکل کې درکړل دا څومره د خوشحالۍ خبره ده دا علماو چې څه کړي دي داسې والله که بل څوک وکړي افسوس چې موږ الله نه وینو دلته په دنیا کې او د الله فرشتې موږ نه وینو او کائناتو خوشحالي موږ نه محسوسو لیکن که دا موږ لیدلې نو نن به تاسو د الله د فرشتو د کائناتو خوشحالي لیدې وه چې نن الله به څونه خوشحاله دا خو د پیغمبر مشن دی دین رسول د پیغمبر مقصد څه دی قرآن رسول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک د پیغمبر مشن څه دی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی چې ما قرآن کتاب او سنت پرېښی دی دا به امت ته رسوی الحمدلله مولانا ضیاء الله جان هاشمي صاحب دامت برکاتهم ته چې ما او زموږ نورو ملګرو کم پټکې په سر کړی چې دا دین به امت ته رسی مولانا عبدالرحمن صاحب ته چې کم پټکې مونږ په سر کړی چې دا دین به امت ته رسی هغه ډیوټي الحمدلله پوره کړه په ښه طریقه باندې پوره کړه اوس به دا دین تاسو رسوئ